السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو مونږه دلته نوخار د صوبایي امن جرګې چیرمن سید کمال شاه باچا د هغې په رهایشګاه باندې موجود یو. لږ ساعت مخکې دلته کې غټ اجلاس وشو چې پکې د نوخار د مختلفو علاقو نه کوم تنظیمي عهدیدار دي کارکنان دي هغوی راغل دلته کې میټینګ وشو او اهمې فیصلې وشي. نوخار دپاره خو یو غټه فیصله دا ده چې تنظیم کې یو مونږ ویلی شو چې ژوندی او تنظیمي کارکن چې ډېر وخت په دې تنظیمونو کې تېر کړی احسان الله وزیر صاحب هغه جنرال سیکرټري شو، موږ ورته مبارکباد پیش کوو. د را روان وخت دپاره اهمې فیصلې وشوې او هغې کې غټه فیصله هغه د منشیات فروش و اندرپلو والا نجیس ودخورو د هغې خلاف ډېر تفصیلي لایحه عمل. نو موږ سره چیرمین صاحب ولاړ دی، دې سره به خبره کوو چې څه اهمې نورې داسې فیصلې دي او راتلونکي وخت کې دي څه کولو واله دي. ډېره مننه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا داسې تفهیم صاحب چې څنګه تاسو واورېده هم لیده نوخار ضلع موږ وګورو نو جرایم مسایل خو ډېر پخوا نه دي، خو دا اوس د لنډو روزو کې دا څه مسایل یا جرایم چې کوم زه به دا ووایم چې د پولیس په حواله باندې چې هغې کې یو کردار پکار و نو پکار چې داسې وشي خو هغه سودونه ډېر زیات شو، هغه سیوا شو په هغې کې سرفهرست کومه مسله چې دا هغه د منشیاتو خورېدو ده. په منشیاتو کې بیا د آیس ته خورېدو دا مسله ده. موږ وینو ګورو چې په کورونو کې د آیس د وجې بچي ولګېد، پلاران یې مړه کړه، پلارانو لګېد، بچي یې مړه کړه او یو ډېر معاشرتي داسې یو بګاړ روان دی چې حکومتي سطح باندې څه نه ښکاري چې د هغې مخنیوي وشي. نن موږ دلته دا فیصله وکړه چې دلته په دې ډسټرکټ نوشهره کې دا میټینګ زموږ د نوشهره تحصیل موږ سره د پبو تحصیل ملګري چې کوم نوي د خوش مقام ملګري وو چې صاحب موږ سره ټول هغې موجود وو. فیصله دا وشوه بنیادي چې کومه خبره ده او په کومه زه زور وړم هغه دا ده چې موږ تر څو پورې ولس نه منظم کړي، موږ هر یو کونسل ته نه ورسېدلې، موږ هر کلي ته نه ورسېدلې، موږ هر کوڅې ته نه ورسېدلې. نو دا کوم مسایل چې موږ وینو دا به ملټیپلای کېږي، دا به سیوا کېږي او د دې نه بعد معاشرت څنګه اوس اغېزمنده ده دا به نور هم اغېزمنده کېږي. نن ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې زموږ ټول ملګري ډېر زیات د هغې چې کوم سوچ و د هغې کوم فکر و هغې په اپ ډیټ موډ کې هغې دا وویل چې موږ دا یو خپله سماجي فریضه هم ګڼو، یو مذهبي فریضه هم ګڼو او انشاءالله نوخار ضلع ټوله او بیا د دوه ضلعې خصوصا د دوه تحصیلونه خصوصا نوخار تحصیل او د پبو تحصیل دا به موږ یو ماډل تحصیلونه جوړو. په دې کې چې کوم د منشیاتو د قبضه مافیا او د انډرپلې د پرایویټ سودي کاروبار دا کومه سلسله روانه ده او کوم چې ډېر زیات دوام ومونته د دې د مخنیوي لپاره به انشاءالله په اولني فیز کې 2 میاشتې ټایم موږ ورکړو چې د ټولې ضلعې څونه چې زموږ تحصیلونه دي 3 واړه او ټوله ضلع دا منظم کوو. بیا چې په حکومتي سطح باندې د دې خلاف داسې اقدام نه کېږي ځکه قانون شته اندر پلې چې دا پرایویټ سودي کاروبار دا غیر قانوني کار دی، په دې قانون شته، په دې اف آی آر کېږي کوم د سودخواري چې دي نو څوک د دې خلاف اف آی آر کوي یا څوک متاثره سړي اف آی آر کېږي. منشیات تاسو ته پته ده چې مرکزي سطح باندې زمونږ کوم قانون دی د پی پی سي لاندې نو په هغې قانون شته او زمونږ صوبایي هم په دې باندې قانون شته. نو دې سلسله کې موږ اول د ټول نه مخکې خپله سوسایټي خپله ټولنه دا موبلایز کوو. بیا دې پسې دویم سټپ زموږ دا دی چې که حکومت بیا دا اقدام نه کوي د منشیات فروش خلاف، د سودخورو خلاف، د قبضه مافیا خلاف، نو بیا به انشاءالله د تنظیم په وجه زموږ په ولس کې او په ټولنه کې دونه طاقت پیدا شوي چې موږ به بیا د دغه خلکو خلاف بیا هغه وخت سره لایحه عمل جوړو. زما دا یقین دی چې انشاءالله په ولس کې، په ټولنه کې، په سوسایټۍ کې ډېر لوی طاقت دی او دا چې کوم طاقت دی نو دا دا طاقت په ریاست کې نشته. سر د منشیات فروش او د سهولتکارو د سماجي بایکاټ خبره مو شو دلته تجاویز ورکړي او نو دا ما څنګه وینو دا بیا دویم سټپ کې موږ انشاءالله بیا داسې کوو چې دا کوم په دې علاقو کې دا جرایم پیشان اثر دی بیا خصوصا منشیات فروش، سودخواره، قبضه مافیا نو موږ علماء کرام هر جماعت هر یو موږ څو چې مذهب سره تعلق لرونکي کارپوهان دي دا به انبورډ کوو او بیا د دې خلکو که خادي د دې نکاحونو لپاره موږ علماء کرام نشي ایون تر دې پورې به موږ د هغې نه په دې باندې فتوی عملو او موږ به انشاءالله هغې ته درخواست کوو چې دې جنازې به نه کېږي او د دې خلکو سماجي او داسې مؤثر بایکاټ وشي چې دا خلک د دغه قباحتونه، دغه برایونه او کوم چې د مذهب د انګل نو ته موږ وګورو دا ټولې برایي چې کوم د انتهایي قبیح افعالو کې راشي دا څه نه مني شي او انشاءالله زما یقین دی چې امن جرګه دلته د څلورو کالونو په نوشهره ډسټرکټ کې کار کوي او دا اوس موږ چې کوم کار کوو دا موږ په جنګي بنیادونو باندې اوس دا نن چې کوم فیصلې وشوې دا کار موږ شروع کړو او انشاءالله زه د نوخار ضلع
ټول لسلا دا یقینداني ورکوم چې زمونږ چې کوم ناره ده چې امن جرګه نه ووټ غواړي نه غواړي د دې شاته زموږ سیاسي ذاتي عزایم نشته دا د الله تعالی طرفه په موږ باندې هغه فرایض منصبي چې ورته سوي دا په موږ باندې الله تعالی دا عاید کړی دي زموږ باندې تپوس کیږي او غلبي ژوند آخرت کې ان شاء الله چې موږ الله تعالی ته پیش کیږو نو موږ ان شاء الله الله تعالی ته کم از کم چې زموږ سوال شي تپوس کی زموږ دا یقین دي چې زموږ ټول مرګري سونه چې نن سره په صوبه کې په امن جرګه کې کار کوي دا چې الله تعالی ته پیش کیږي ان شاء الله دا ټول بسرو خوي بالکل ګرانو کتونکو د صوبایي امن جرګې اهمه فیصله او د لایحه عمل هغه سید کمال شاه باچا صاحب تاسو ته بیان کوم بنور مشرانو سره خبرې کو د مانځه ټیم دی خو د ټولو نه غټ خبر د منشیات فروش او سہولتکارو قبضه مافیا جرایم پیشه عناصرو هغه د لپاره ډېر خطرناک خبره چې راتلونکي وخت کې وایي په بورډونو باندې تصویران هم لګي او په جوماتونو او په دیوالونو باندې به د دې د سماجی بایکاټ اعلانونه هم کیږي. ډېره مننه.